بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، قرآن الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه مو په تن وي. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې اختر رانږدې کېدونکی دی او د اختر د رانږدې کېدو سره سره بیا دغه یو مسله چې دی هغه زموږ ډېرو خلکو ته چې دی هغه راپېښی او هغه د سرسایې یا د صدقه فطر مسلې چې په هغه کې ډېر زیاتو خلکو ته چې دی نو بیا مشکلات مخې ته راځي. نو په دغه هکله باندې را سره نن په څنګ کې موجود او په خپرونه کې موجود مفتي معزالله صاحب دی. د دوی نه به د دغه صدقه فطر یا د سرسایه په هکله باندې تپوسونه کوو. نو یقین ساتمه چې تاسو به هم د پروګرام په ذریعې سره ډېر د څه نه خبر شئ. قاري صاحب، تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو او شکریه مو ادا کوو. جي جزاکم الله. ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې د صدقه فطر دی څه او دا په چا باندې واجب کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه GGS نیوز د ټول ټیم خصوصا د غفران الله به ډېره شکریه ادا کوم چې دوی د خپلو عام پیغاماتو او د عامو اخبارو سره سره دینی پیغامات او دینی تعلیمات هم وخت په وخت د موقع په مناسبت سره د قوم ته پیش کوي او هغوی د هغې نه مستفید کیږي. نو زه په دې باندې د دوی خدمت ته خیرات تحسین پیش کوم او د دوی شکریه ادا کوم او دعا کوم چې الله تعالی دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او مزید دی الله تعالی د دې توفیق ورکړي. سرسایه او صدقه فطر دا بنیادی طور سره دا یو مالی عبادت دی او دا یو مالدار مسلمان په مال کې د غریب او د مسکین حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمایي چې دا طعمة للمساکین، دا د مسکینانو لپاره خوراک دی. لکه څنګه چې غفران به تذکره وکړله، د دې رمضان مبارک په اخره کې د اختر یو ښکلې او بهترین ورځ را روانه ده، د مسلمانانو خوشحالي ده. نو شریعت دا غواړي چې په دې خوشحالۍ کې د دې مالدار مسلمانانو سره غریبانان مسلمانان هم شریک شي چې د خپل ځان لپاره د ښه خوراک او د ښه لباس او بندوبست وکړي. نو دې لپاره د صدقه فطر شریعت مقرر کړې ده. او دویم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې طهرة للصائم، دا د روژهدار دپاره صفایي ده د هغه د روژې چې په دې روژه کې د هغه نه کم لغوه شوي، کم رفث شوي، کم د ګناه خبرې او کم نامناسبه کارونه د هغه نه په روژه کې شوي، نو هغه کمی او کوتاهي الله تعالی د دې صدقې فطر په ذریعه باندې پوره کوي. صحیح. قاري صاحب، دا راته ووایئ چې دا صدقه فطر چاله ورکول پکار دي او بیا کله ورکول پکار دي؟ دې ټایم څه دی؟ صدقه فطر خو بنیادي طور سره شریعت دا پیغام دی چې د انسان کوم اصول دي د والدین دي بره باندې، نو هغوی له نشي ورکولی، په هغوی باندې نه کېږي. یا د چې کوم فروغ دي د بچي دي اولاد دی، نو په هغوی باندې نه کېږي. دې نه علاوه چې څوک هم مسکینان دي غریبانان دي، نو که هغه د ده په رشته دارانو کې ولې نه او بیا خپل رشته دار له ورکولو خو ډېر بهتر دي، غوره دي. یو سړي خور وي، د هغه رور وي، د هغوی نه جدا او مسکین دی غریب دی، نو په هغوی باندې صدقه فطر کېږي، هغوی له ورکول جایز دي. نور هم څوک مسلمانان دي. اخرنی ټایم دا دی چې وړوکي اختر د مانځه نه مخکې دا ورکول پکار دي. که څوک د وړوکي اختر د مانځه پورې ده ورنه کړله، د هغې نه بعد هم بیا کېږي، خو البته هغه حیثیت او هغه فضیلت به نه وي. او بیا مخکې ټایم کم دی. نو دې باره کې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا په دې ټول رمضان مبارک کې او د رمضان مبارک په دې ټوله میاشت کې ورکول جایز دي او کېږي. خو البته بیا حدیث کې راځي، صحابه کرامو نه روایت دي چې هغوی فرمایي چې موږ به د پیغمبر اسلام په دور کې او د هغه نه وروسته دور کې چې صدقه فطر ورکوله، نو موږ به د اختر نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکول. نو بهتره او غوره خبر دا چې د اختر ته نږدې ورکړی شي، یو ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکړی شي. خو که څوک په دې ټوله میاشت کې هم ورکوي د رمضان، نو دا کېږي او جایز دي. دا د چا طرفه به ورکړی کېږي؟ نو دا خو یو سړی به د خپل ځان او د خپل طرفه به ورکوي. بل دا چې کوم نابالغ او ماشومان بچي دي او هغوی داسې چې د هغوی خپل مال نه وي او غریبانان وي، نو والدین د هغه طرف نه ورکوي، په هغوی باندې لازمه ده. کوم چې ماشومان دي او بلوغ ته ورسي او یا نور د چې کوم رشته داران د چې کوم زوجه ده، نو د هغه طرف نه پرې خاوند باندې لازمه نه ده. خو البته که احسانا د کور یو مشر د ټولو د طرفه ورکوي، نو جایز دي، ورکولی شي. صحیح. قاري صاحب، دا راته ووایئ چې نن سبا چونکې 2023 کې به دغه چې څوک ورکوي دغه سرسایه، نو دا به څومره روپۍ ادا کول پکار دي؟ صدقه فطر خو بنیادي طور سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څو اجناس دي، که د کجورو نه ورکوي نو روغه سوا ده، که د کشمش نه ورکوي، که د وربشو نه ورکوي، یا د پنیر نه ورکوي، روغه سوا ده. البته د غنمو باره کې روایتو کې راځي چې دا نیمه سوا ده، او نیمه سوا چې ده نو نن سبا چې کوم حساب علماو کوم کالکولیشن لګول دی، نو تقریبا نیمه سوا غنمو په دې دور کې څه کم 2 کیلو د هغې نه جوړېږي. نو احتیاطاً علما کرام د 2 کیلو باندې فتوا ورکوي چې 2 کیلو کم غنم دي او د هغې چې کم قیمت دی، نو هغه به په نن سبا حساب کېږي. صحیح. قاري صاحب، دا راته ووایئ څنګه چونکې چې کوم اوورسیز پاکستاني دي یا مسلمانان چې په بهر ملکونو کې ژوند کوي،
نو هغه به دا صدقه فطر په کومه طریقه ورکوي؟ آیا هلته به یې ورکوي، دلته به ورکوي، او بیا چې د هغوی کوم بچیان دي یا کورنۍ ده نو هغوی به څه حساب وي د ورکولو؟ کوم مسلمانان چې بهر ملک کې دي او هلته کې هغه اوسېږي، نو په دې باب کې د احناف علما کرامو نه دوه قسمه اقوال دي. یو قول خو دا دی چې دوی به خپله صدقه فطر هم هلته کې ورکوي او په هغې باندې چې د کومو د دوی د ماشومانو صدقه فطر واجبه ده نو هغه به هم د هغه ځای د حسابه ورکوي. البته یو بل قول دی علامه کاساني رحمه الله په بدایع الصنایع چې د احنافو د فقه یو معتبر کتاب دی په هغه کې دا قول هم نقل کړی دی چې کم کس په کوم ځای کې اوسېږي د هغه ځای سرسایه به دی په خپل حساب باندې د هغه ځای نه ورکوي، او د دې چې کوم بچي په بل ملک کې اوسېږي پاکستان کې اوسېږي نو د خپلو بچو سرسایه به د پاکستان د حساب ورکوي. صحیح. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. چې قدرمنو کتونکو دا و مفتي معاذ الله صاحب چې تاسو ته یقینا ډېر زیات هغه فایدهمند معلومات چې دی هغه در ورسول. یقین ساتم چې تاسو به هم د پروګرام په ذریعې سره د ډېر څه نه خبر شوي. تر دې بل پروګرام پورې الله کې اجازت په لوی الله مو سپارم. د تل